ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللہ رب الجلال فرمائی چې دا عباد الرحمن داسې کسان دي چې کله هم دوی بدیو کی یا په خپلو ځانونو زیاتیو کی نو دوی د الله ذکر کوي بیا د خپلو ګناهونو معافي د خپل رب جل مجده نه غواړي او د الله نه بغیر د ګناهونو معافي څوک او بیا چې کومه ګناه دوی وکړي نو بیا سره د پوهې په هغې باندې اصرار نه لہذا بیا هغې پسې نه نښلي بلکې د هغې نه رجوع کوي توجه خپل د رب ذوالجلال طرف ته اړوي انسان چې کله خپل ځان د بدو کارونو او ګناهونو په جال کې گیر کی او په خپل ځان باندې ظلم کوي نو بیا چې کله دته احساس د ندامت او پیمانتیا کیږي نو مجبوراً الله الله وایي او د الله د ذکر کولو په وخت کې چې د الله پاک د خپلو ګناهونو یعنی د الله پاک نه د خپلو ګناهونو طلب کوي د سشي د معافی د بخشش نو الله پاک دومره غفور او رحیم بیا مومي چې الله رب ذوالجلال نه صرف دغه ګناهونه معاف کوي بلکې دغه ذکر په بدله کې د مغفرت او د جنت خوشخبری هم دی بنده ته اوري سبحان الله. دویم نمبر گناہ پنیکو بدلولی شي په شعب الایمان جلد نمبر 1 صفحہ 456 او په الترغیب و ترہیب جلد نمبر 2 صفحہ 260 کې دا حدیث مبارک را نقل کړی دی حضرت سہیل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث مبارک راوی دی عن سہیل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حضرت سہیل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی چاقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی لید ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ فی کله چې خلق په مجلس د ذکر کې کینی او د الله تعالی جل جلاله ذکر کوي فیقومون او بیا د هغه مجلس نه پاسی حتی یقال لهم تر دې حد پورې چې هغوی ته ویلی شي چې قومو پاسئ قد غفر الله لكم ذنوبکم په تاکید سره الله تعالی جل جلاله تاسو تاسو ګناهونه بخلي او د دې سره سره وبدلت سیئاتکم حسنات او ستاسو ګناهونه په نیکو باندې یعنی بدل کړي شوي دي اوس دغه مجلس نه لاوتې نه دی د مغفرت بشارت او زیری ورته راشي او بل دا ده چې ستاسو ګناهونه په نیکو باندې بدل شوي نو د رب ذوالجلال دې مهربانۍ ته چې انسان وګوري چې یاره یو طرف ته خو زه خپله په ګناه لړلی شوی یم
خو چې د هغې ذات با برکات د ذکر مجلس ته رالمه نو د کرم نوازۍ بارانونه شروع شو نو یو طرف ته ګناهونه معاف کو بل طرف ته ګناهونه په نیکو باندې بدل. دریم نمبر ذکر الہی دافع عذاب الہی. د حق او د باطل د خیر او شر او د نور او ظلمت جګړه همیشه روانه او قیامت پورې وي. چرته چې حق وي بیا هلته باطل نه، چرته چې د خیر فضاوي هلته شر نه، چرته چې د نور دور چلیږي هلته د ظلمت نوم او نشان قدر لهم نه پاتې کېږي. ذکر الہی جل جلالہ سراپا نور دے او دا نور د خیر او د حق داعی دے. یعنی چرته چې خیر او حق جلوگر وي هلته د باطل او د شر څه کار وي. لږ غوندې دې خوا متوجه شئ. اسم د روجې مبارک میاشت دا حدیث مبارک کې راغلی دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی چې اذا دخل رمضان کله چې میاشت د رمضان مبارک داخل شي فتحت ابواب الجنت د جنتونو د اتو واړو جنتونو دروازې د مؤمنانو مسلمانانو د پاره کلاو کړي شي. وفي روایت ابواب السماء او په یو روایت کې دي چې دا د اوو وړ اسمانونو دروازې دي د پاره کلاو کړي شي. څه مطلب؟ دا رحمت د بره نه راځي، د الله رحمتونه او د الله مهرباني په مسلمانانو باندې بې حسابه چالو شي. وغلقت ابواب جهنم او د اوو وړو دوزخونو دروازې بندې کړې شي د مؤمنانو مسلمانانو دپاره. وسلسلة الشیاطین او سرکش شیطانان په زنجیرونو باندې کلک کلک وتړلی شي. او تاسو ته خو پته ده مونږ پښتانه یو، مونږ پښتانه د یو دشمن نه بیخي نه یریږو، خو د دوو دشمنانو د جګړې وس زمونږ نه وي. نو الله ته مونږ معلوم وي چې دا پښتانه دي او دی د یو دشمن سره مقابله کولی شي، خو د دوو سره یې ډېره ګرانه وي. نو فرشتو ته په اوله شپه د رمضان مبارک فرمایي دا یو دشمن ته نه تاسو وتړئ او د یو سره دی مقابله کولی شي. خیر د خوراک بم په بند کې اسحاق خواهشات د نفس بیا دی مقابله کولی شي. نو یو خو یې سم تړلی دی او دی بل مونږ سر تړلی دی. انشاءالله نن به ستاسو توجه دې خوا ته ډېره برابره وي. معززو یعنی چرته چې خیر او حق جلوګر وي هلته د باطل او د شر څه کاري. باطل او شر عذاب الهی ته دعوت ورکوي او چرته چې د باطل او د شر نام و نشان نه وي هلته عذاب الهی څنګه راتلی شي. په حق او خیر باندې همیشه د الله رحمتونه نازلېږي او چرته چې د الله رحمت وي هلته کې زحمت کله کېدی شي. د عذاب الهی دفع کولو دپاره ذکر الهی اکثیر اعظم دی. د الله د نوم مبارک دا برکت دی چې چرته د الله نوم سحر او ماښام واخیستلی شي هغه ځای د خیر او برکت نه ډکېږي. خیر دی روجم د سبحان الله نشي ویلی، نن به زه ویم. قیامت هغه ګړۍ ده
چې پاغي کې بکائنات نیست او نابود کیږي او په کائناتو کې د ټولو لوی هنګامه د قیامت هنګامه یادېږي